السلام علیکم. د سیاسي لیډرانو د سیاسي تاریخ باره کې اولنې ویډیو خلکو ډیره خوښه کړې وه. تنقید هم پې شوی و. هغوی خپل یو نقطه نظر دی، زه د هغې قدر کومه. بیا خلکو ډیرو په کمنټس کې دا ویلي و چې د مختلف پارټیانو کې او د نیشنل پارټۍ ډیمانډ پکې ډیر راغلی و. نیشنل پارټي یو داسې پارټي ده چې د هغې لیډرانو تاریخ د سلو کالو نه سیوا عرصه کې تیر شوی دی، او د هغوی مشر چې و خان عبدالغفار خان بابا، د هغوی یو داسې جدوجهد و چې په یو ویډیو کې نه کیږي. بیا د هغه له چې خدای کوم بچي ورکړي وو، د هغوی باندې ځان لا یو ویډیو کیږي. او بدقسمتۍ ته ګوره چې بیا راله او پارټي ایمل ولی ته پاتې شوه. نو ایمل ولی څه داسې کارنامه نه ده کړې چې په هغه باندې ویډیو جوړه شي. خو زه یې شروع کومه د باچا خان نه چې یو ډیر عظیم لیډر و. باچا خان په اتمانزو کې په 1890 کې د بیرام خان په کور کې پیدا شوی او دا د محمد زی قبیلې پښتانه وو. باچا خان چې و د هغه جدوجهد یو ډیر عظیم جدوجهد و، او ډیر د هغه مخالف خلک هم د باچا خان ته ډیر په قدر په نگاه سره ګوري. مونږه اکثر یادو چې نیلسن منډیلا 27 سال قید تیر کړو، خو تاسو ته د نوي الکاونټ ته به دا نه پته چې باچا خان په مختلف وختونو کې یو کم 40 کاله جیل تیر کړی دی. دا یو ډیر لوی عرصه ده، او د هغې وجه دا و بنیادي چې هغه خپله نظریه نه پرېښوده. انګریز چې په هغې وخت کې به ورته فرنګي وي، هغوی ډیر جدوجهد کو، خو هغې نو مات کړی، او دغه وجه وه چې ابه بار بار جیل ته تلو. باچا خان له خدای درې ډیر قابلان زامن ورکړي چې کم مشر و خان عبدالعلي خان چې هغه یو ډیر بهترین ماهر تعلیم و. دویم زوی وله خدای ورکړی خان عبدالغني خان چې یو شاعر و، فلسفي و، مجسمه ساز و، او تاسو به د هغه شاعري په سوشل میډیا ګورئ چې ډیر زیاتې خلک خوښوي، ډیر انقلابي شاعر و. او دریم زوی وله خدای ورکړی خان عبدالولي خان چې کم په سیاست کې یو بهترین سیاستدان و. دوه وله خدای لونه ورکړی وي، یو مهرتاج خان بیبي وه او یو سردارو خان بیبي وه. دا د هغوی پوره خاندان و. باچا خان خپل سبق په اتمانزو کې په سکول کې ویلی او بیا په ایډورډز میشن سکول پیښور ته راغلی. هغه جدوجهد چې و نو ټول عمر د فرنګي خلاف و، د بر صغیر د ازادۍ خلاف جدوجهد و. په 1920 کې رولټ اکټ انګریزانو یو قانون کړی و، د هغې خلاف جدوجهد وکړو او دغه د هغه سیاسي تحریک و. په هغې اولنۍ کې ګرفتار شو، 6 میاشتو له جیل ته لاړو. هلته نه چې راغی بیا په 1921 کې یو ناشنا خبره درته وکړم. باچا خان باندې خلک اکثر د کافر الزام لګوي، د لادین الزام پې لګوي. اولنۍ مدرسه په اتمانزو کې دینی مدرسه باچا خان جوړه کړې وه. هغې کې به هغه د دین سره سره د قوم پرستۍ تعلیم هم ورکو. د دې نه چې کله انګریز سرکار خبر شو، نو هغې وخت کې سرجان کمیشنر و، هغې پلار ته ووی چې دا هلک پویه که چې دی دا مدرسه بنده کړي، دی زموږ خلاف او د قوم پرستۍ تعلیم ورکوي. باچا خان انکار وکړو او په 1921 کې د دغه انکار په وجه بیا 3 کالو له جیل ته لاړو. بیا په 1924 کې راغی، بیا د خدای خدمتګار تحریک شروع کو. د دې نه مخکې هغه یو اصلاح افغان تحریک هم شروع کړی، او هغې وجه دا وه چې په مسلمانانو کې ډېر غلط رسمونه رواجونه، د هغې رسمونو رواجونو خلاف هم دوی یو تحریک چلولی. بیا یې سرپوښ تحریک شروع کو، بیا کانګرس کې شامل شو. ډیر خلک په اعتراض کوي چې دی ولې په کانګرس کې شامل شوی. قائد اعظم صاحب هم زمونږ چې اول په کانګرس کې شامل و، بیا وروسته هغه مسلم لیگ ته لاړو. او ډیر خلک چې په دوی باندې د کفر فتوی لګوي یا د پاکستان د مخالف فتوی لګوي، نو هغه خلک هم د تاریخ نه ندي خبر. زه تاسو ته ووایم مولانا آزاد ډیر لوی عالم و، هغه د پاکستان کې نو، هغه په کانګرس سره شامل و. مولانا د
دارالعلوم دیوبند مشران چې مولانا محمد احمد مدني صاحب اوس هم د هغوی خاندان هلته کې د جمعیت علماء هند مشران دي او هغوی د پاکستان مخالفت کړی او د کانګرس حمایت یې کړی. د جمعیت علماء پاکستان چې کوم مشران هغوی دا ویلي چې کله پاکستان جوړ شو چې شکر دی چې موږ د پاکستان د جوړېدو په ګناه کې نه یو شامل. دا د تاریخ کیسې دي او دا فتوی لګول تاسو ته اوس پته ده چې فتوی د څوک ولې لګي. دا صرف د خپل ذاتی مفاداتو دپاره لګي. هغه وخت کې جدوجهد چې د فرنګي خلاف هر مذهب والا خلکو کو، سیکانو کو، مسلمانانو کو، هندوانو کو، عیسایانو کو، کم چې په بری صغیر کې اوسېدل، فارسیانو کو، کم خلک چې په بری صغیر کې اوسېدل هغوی د انګریز د تسلط خلاف کو. خو زموږ په تاریخ کتابونو کې د نوي هلکانو ته دا خبرې نه دي ښولې شوې. زه تاسو ته یو بل ویم، د تاریخ کې د مجاهدو د ټول نه بهترین ینګ چې سپانسي ورته شوې ده د هغه نوم بګت سینګ و او د فیصل آباد و. فیصل آباد او هغه د انګریز خلاف داسې جدوجهد کړی چې په ډېر ینګ ایج کې هغه ته پانسي وکړه. خو زموږ ماشومان ته په دې نه دي خبر چونکې سیکو او موږ خو وایو چې جدوجهد صرف مسلمانانو کړی، نو دغه چیزونه غلط دي. دا کتابونه چې موږ اصلي هسټري وګورو نو بیا پته ولګي چې دا څوک خلک صحیح حقیقي لیډرانو. دا کم خلک چې به فتوی لګولې دا څوک وو؟ دا اکثر د انګریزانو ایجنټانو. چاته چې د سر خطاب ملاو شوی، چاته چې د خان بهادر خطاب ملاو شوی، انګریزانو ول دا ولې ورکړي؟ دی ول دې خدمت ورکړي چې د آزادۍ د هغې خلکو تحریک خلاف سازشونو کې دا خلک د انګریزانو شامل وو. په مسلم لیگ کې څوک وو؟ د سند وډیرګان، د پنجاب چودریان، د بلوچستان سرداران او د خیبر پختونخوا خانان. عام سړی چې د انګریز خلاف و او هغوی ځان سره دا خلک ملاو کړي او د ازادۍ د مجاهدو خلاف به سازشونه کول. په یو الزام په دوی باندې دا دی چې دوی د پاکستان مخالفت کړي. تاسو چې کله د هغوی جدوجهد وګورئ او مختلف بیانونه، هغوی د تقسیم هند خلاف نه وو، هغوی د تقسیم مسلمان خلاف وو. سوچو کې پاکستان کې په هغه وخت چې جوړ شو نو لسته کروڑه مسلمانان له دا ملک جوړ شو، خو په هندوستان کې د هغې نه سیوا مسلمانان پاتې شوي او مولانا آزاد یو ډېره عجیبه خبره کړې وه. هغه وی چې زه دا ګورم چې کله پاکستان جوړ شي نو په پاکستان کې به د اسلام ډېر بدهلي او په هندوستان کې به د مسلمان ډېر بدهلي. تاسو وګورئ هلته اوس په مسلمانانو څومره تشدد کیږي او په پاکستان کې د اسلام په نوم څومره فرقې جوړه شوي دي او د اسلام هغه حقیقي معنی چې دا چې کوم زموږ ته زده ده چې یو الله دی، یو قرآن دی، یو رسول دی او تفرقې کې نه دي ځان اچول، دغه یو دین راټینګول دي. نو د دې ټولو خبرو نچوړ دا دی چې دا مختلف وختونو کې په دې غټو لیډرانو فتوی لګېدلي، دا د خپل مفاداتو دپاره انګریزانو په وینا لګولي شوي دي. دویمه خبره به دا کوله چې وی باچا خان سیکولر دی. د سیکولر مقصد دلته کې مونږ خلکو غلط اغستې، مونږ ورته لادینیت وایو چې دی دین نه مني، جبکې دای مقصد دا دی چې په یو ریاست خپل مذهب نی، ریاست کې د هر مذهب خلکو ته د ازادۍ سره ژوند تیرولو حق دی. او که تاسو د قائد اعظم د ازادۍ نه پس اولنی تقریر وګورئ کم چې اوس زمونږ د کتابونو نه لر کړی دی، هغې کې هغه دا ویلي و چې قائد اعظم صاحب ویلي و چې زمونږ ستاسو د مذهب سره هیڅ کار نشته، پاکستان کې تاسو خپل مذهب سره په آزاد شهري په حیثیت سره وخت تیرولی شي، دا پاکستان زمونږ د ټولو دی. دا ټولې غلط فهمیانې وي. باچا خان بابا جدوجهد یو ډېر عظیم لیډر و او هغه د نوبل انعام دپاره هم نامینیټ شوی و. بلکې تاسو کتلي نو باچا خان بابا د 1980 پورې واحد انسانو په ازادۍ نه پس چې هغه ته د هندوستان د ټول نه غټ اعزاز سیول اعزاز بھارت رتنا ملاو شوی دی او هغه ته نهرو ایوارډ هم ملاو شوی. د هغه ته د هندوستان خلک ډیر په قدر په نگاه سره ګوري او زموږ د پښتانه دغه د جدوجهد نه هغسې نه دي خبر، نو په دې وجه مختلف الزامات لګي.
د باچا خان شخصیت او جدوجہد ته وګورئ او اوس بدقسمتۍ ته وګورئ چې هغه پارټي ایمل ولی ته پاتې ده، نو ډیر افسوس سړي له ورشي. د باچا خان د مختصر خبرې مو درته وکړې. باچا خان باندې ډېرې پی ایچ ډي شوي دي، په هغه باندې په زرګونو کتابونه لیکلي شوي دي او اوس هم د هغه جدوجهد د تحقیق په پکار دی چې او ډیر په وسیع پیمانه خورول پکار دي چې پښتنو ته او هر د آزادۍ متواله ته د جدوجهد پته ولګي. امید لرم تاسو ته به ما مختصر خبرې کړي او څه غلط فهمیانې چې د دې خاندان باره کې وي اب هم ختمې شوي. بیا به درته پکې زه د علي خان باره کې ویم، د غني خان باره کې ویم، د ولی خان باره کې ویم. د علي خان باره کې درته یو خبره کوم. دومره لوی ماهر تعلیم و چې د ایچ اس این کالج اولنې پرنسپل علي خانو، د پېښور یونیورسيټي وایس چانسلر علي خانو، د مردان فضلیه کالج پرنسپل علي خانو. په خپل فیلډ کې یو بهترین انسانو. نو د باچا خان بچي د باچا خان غونته قابلانو، خو نوسو ولا نوم خراب کو. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. شکریہ.